د سوات تحصیلي بریکوټ شخصي سکول خیبر ایجوکیشن اکیډمي کې د پروګرام تابع کړی شو و د دینی مدرسې پرنګ د اجتماعي ختم القرآن پروګرام سرته ورسېدو چې پکې د 5م کلاس 15 طالب علمانو په تجوید سره د قرآن پاک ختم وکړو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. په دې موقع د ماشومانو والدینو سره سره یو شمیر میلمنو هم ګډون وکړو. د کریکټر ایجوکیشن فاونډیشن ایچ او ډي صدیق احمد روغانی، ډیپټي ډسټریکټ ایجوکیشن افیسر سوات فضل خالق، د پی ایس ایم ای سوات صدر ثواب خان، پرویز خان، نوید اقبال، مصطفی امین او د پی ایس ایم ای سوات جنرال سیکریټري شاه فیصل خان او نورو میلمنو په ګڼ شمیر کې په دې پروګرام کې ګډون وکړو او دستوري ته ویناګانې هم وکړې. ویناوالو په خپل وینا کې زیاته کړه چې دا قسمه سرګرمیانې نور سکولونه هم خپلې کې او یا د نصاب حصہ جوړ شي نو د ماشومانو وخت به بچت شي او د یو چت د سوري د لاندې به دینی او دنیاوي دواړه تعلیم حاصل کړي. دا یو لا متناهي ضد د نیکو شرافت سے قائم کړی دی چې د دې انتها نشته. څونه ماشومان څه کال فارغ شو، پروس کال فارغ شو او را روان وخت کې به فارغېږي. دا ماشومان قرآن به وایي، په درست تلفظ سره به وایي، په قرآن کې به وایي، په منځ کې به وایي. او اوږد حدیث دی چې یو سړی د تجوید د قواعدو مطابق د قرآن تلاوت وکړي 10 نیکۍ به میلاویږي، په منځ کې وکړي او یا نیکۍ به میلاویږي، که په روژه کې وکړي 200 نیکۍ به میلاویږي. نو زه دا خبره کوم چې ماشوم چې دا ټیبو لري زاده او بیا د قرآن موږ څه خبره کوو. الله پاک عظیم دی، دا کتاب عظیم دی، الله پاک ښکلی دی، دا کلام ښکلی دی. اصل خبره اصل ضرورت چې دی که نه دا د عمل دی. د عمل زمونږ دنیا د عمل نه خالی ده. زمونږ په ایجوکیشن کې درې خبرې دي چې ماشوم لرنینګ کوي د څه نه، ماشوم لرنینګ کوي د لیسنینګ نه او بیا د ویژول نه. لکه زه ماشوم ته یم چې بچیا دروغ مه وایه، غیبت مه کوه. هغوی ټیک ده، خو کله چې موږ دواړه وروڼه کښېنو غیبت کوو یا به د ګاونډي غیبت کوو یا به چې د بل روم مسلمان غیبت کوو. دا ماشوم لرنینګ وکړي چې هلکه دا خو یو څیز دی. حضرت علی سے فرمائی وی رضینا قسمت جبار فینا لنا علم وللجہال مال. وی ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہے کہ اس نے ہمارے حصے میں علم دیا اور جہالا جاہل لوگوں کے حصے میں مال دیا. دادا آغا خبر دا کلچی اسلام نوے نوے داخلی کی عرب ممالک کے نو پتہ ٹائم کے کم غٹ غٹ خلق چیو دا ابو سر ډیر زیات مالونه او غٹ غٹ جیدادونه فاغا اسلام طرف تاغو نه راغب کېدل او ګلانو ماشومانو په دې ټایم باندې کم او بیش په دې دنیا کې 2.5 کروڑ انسانان اوسېږي. به حیثیت مسلمان، به حیثیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امتی زما او ستاسو دا ډیوټي جوړیږي چې دا 2.5 کروڑ انسانان چې دي دا به څنګه جنت تلو والا بوزو او څنګه د جهنم نه بچ کېدو والا بوزو. خو د دې سره سره بچیا دا سلسله به داسې هم نه رکويږي چې زما د مرګ نه بعد د 2.5 کروڑ انسانان نور هم د دنیا ته راځي چې هغه به څنګه جنت تلو والا ځي او د جهنم نه بچ کېدو لپاره. چې کله د بدر فتح کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه مشرکین مکه چې کم قیدیان شو هغه ته وایي چې څوک فدیه نشي ورکولی نو تاسو لسو مسلمانانو بچو ته لیکت پړته وخی زه به تاسو واده. خیبر ایجوکیشن اکیډمي صرف د یو مخصوص د 80 کالو یا د 50 کالو د ژوند دپاره ماشوم نه تیاروي. دا اداره کم چې ابدي ژوند دی د هغې دپاره هم ماشومانان تیاروي. څنګه چې قرآن شریف تاسو راوالی نو الله پاک وایي ذالک الکتاب، دې ته د کتاب حیثیت یا نوم ورکړی دی او دا کتاب چې دی دا د رڼا د پوهې کتاب دی
خو زه به ډېر د افسوس سره دا ووایم چې زموږ خلک کوم چې د هدایت کتاب دی هدایت کې نه اخلي، کوم چې د پوهې کتاب دی پوهه کې نه اخلي، کوم چې د رڼا کتاب دی رڼا کې نه اخلي. تاسو سوچ وکئ په دې سکولونو کې کالو سر مونږه قومي ترانه وایو، لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا وایو. په 2 کاله مخکې ما په خپل سکول کې ما وویې مې تاسو سره مونځ وایو، د مونځ سره د پښتو ترجمه شروع کړئ چې زموږ دا ماشومانان پوه شي چې موږ په مانځه کې څه وایو. د ماشوم دپاره څنګه چې ثواب خان صاحب وویې چې د مور غېږه چې ده هغه اولنۍ درسګاه ده. خو زه به ډېر د افسوس سره دا ووایم چې زموږ په ګاونډ کې یو ملک دی چې هلته د زنانو په تعلیم باندې بندیز ولګېدو، نو چې یو مور تعلیم یافته نه وي نو د هغه ماشوم به څنګه تعلیم یافته پاتې شي. زه هغه ټولو ماشومانانو ته هغه ټولو د ماشومانانو کوم چې میندې دي هغو ته مبارکباد ورکوم او انشاءالله دا هیله لرم چې دوی به په عملي ژوند کې یو صحیح د مسلمان کردار ادا کوي. خیبر ایجوکیشن اکیډمي د تحصیل بریکوټ یوازینۍ داسې اداره ده چې د دنیاوي تعلیم سره سره په دینی تعلیم باندې هم پوره توجه ورکوي او همدغه وجه ده چې نن د ګلالي ماشومانو د ختم القرآن سعادت په سکول کې حاصل کړو. مظفر شاه، بریکوټ، سوات.